په ترتیب قرآنی کی 12 نمبر صورت تے او په ترتیب نزولی کی 53 نمبر صورت تے نازل شوه دے پس د سورہ ہود نا آیاتنا مبارکه پکی یوصل او یولستی رکوعات پکی دولستی د دې صورت د مخ کی صورت سره ربط دا ده چې مخ کی صورت هم د یو پیغمبر په نوم سره او دا هم د یو پیغمبر په نوم سره ده هغه سوره هود او دا سوره یوسف ته ځکه دا صورت پاغي پسې په ترتیب قرآنی کې خودش شان نزول د دې صورت مبارکه هغه دا دی چې یو روایت کې راځي چې صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه وکړه ایمون ته یو ښایسته واقعه بیان کا نو الله تبارک وتعالی سوره یوسف سکو نازل کو بل روایت کې راځي چې دا تپوس کړو يهودو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې د یعقوب علیه السلام د خاندان خپل کلی چې دا خو شام دی دوی مصر ته څنګه راغلی دي دا تپوس یې کړی و بل روایت کې راځي چې دا تپوس مشرکینو کړی و مشرکینو د مکې خو مفسرینو لیکلي دا تپوس مشرکینو کړی و په لمس یې د یهودو کړی و یهودو ورته ویلي تاسو د دې پیغمبر نه تپوس وکئ چې د یوسف علیه السلام خپل کلی د خاندان د یعقوب علیه السلام خپل کلی شام دی نو دوی مصر ته څنګه راغلی دي وی کو د دې جواب درکو خدا بیا صحیح پیغمبر دی ځکه دا واقعه بل چاته نه معلومه او کو د دې جواب در نه کو صحیح نو بیا دا پیغمبر نه دی اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف نازل کو دی صورت دا خاصیت تے چې دا واقع صرف پا دی صورت کی موجود دا بل ځای په قرآن کی نشتا دا یوسف علیہ السلام واقع صرف پا دی صورت کی دا بل ځای نشتا پا خلاف دا نور پیغمبرانو قیسی اغا ځای پا ځای لگی بیان شوی دی دویم داره چې دا خاصیت دا دی واقع دی چې دا پا یو ځای بیان شوی دا ټول واقعیا په ترتیب سره او یو ځای بیان شوی ده داسې بل واقعیا د یو پیغمبر نه د ذکر شوی چې ټول په یو ځای او په ترتیبي هغه نیمه یو ځای ده نیمه بل ځای ده چې کم ځای کې ضرورت او اخ کې مطابق واقعیا په هغه ځای کې بیان شوی ده ترجمه د سورت بسم الله الرحمن الرحیم خاص پنوم د الله تبارک و تعالی چې عام مهربان دی خاص رحم کون کې دی شروع کوم الف لام را الله تبارک و تعالی فو دی پماند دی حروف تلک آیات الكتاب دا دی آیاتون د کتاب المبین واضح بیان کون کې دی انا انزلناه یقینا نازل کړه مونږ دا کتاب قرآن پا عربی جبکی لعلکم تعقلون دید پارچتا سففوشی نحنو منگا نقصو بیانو علیک پتا باندی احسن القصص خیست قصام بما پسوب دا آغی اوحینا چی وحکڑی منگا الیکا تا هذا القرآن دا دی قرآن وَإِن كُنْتَ اگر چویتو من قبل مخکر دینا لمن الغافلین خامخادنا خبرنا اذ قال یوسف هر کلاچو فرمال یوسف علیہ السلام لأبیه پلاخ فلتام یا ابتی و پلار زما انی رأیتو یکنن ما اولد الپخوف کی 11 کوکبا یولستوری والشمس انور والقمر اسپنگمی رأیتم گورم دوی لرا لی ساجدین چی ما تسجد کون کی دین
یوسف علیہ السلام پلار ته وویل زه خوب کینما چې یولس ستوري او نور او سپوږمۍ دا ماته څه کوي. یعقوب علیہ السلام پیغمبر و، هغه په دې خوب باندې پوه شو چې نور او سپوږمۍ نه مور او پلار مراد دي. مور او پلار تفسیر قرطبی لیکلی وي مور په دغه ټیم کې وفات شوی و، ځکه مور د بنیامین په پیدایش کې وفات شوی و. خو یوسف علیه یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د مور د خور سره یعنی د خاله سره بیا نکاح کړو پس د مرګ د هغې نه. نو خالام په منزله د څه شي وي؟ د مور وي. نو نور او سپوږمۍ مور او پلار او 11 ستوري دا 11 رونه دي. یوسف یعقوب علیه السلام په دې خوب باندې پوه شو چې الله تبارک وتعالی به دته لوی منزلت ورکوي، لوی منقبت ورته ورکوي. قال او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بنیا وا بچوړیا لا تقصص مبیانوا رؤیاک خوفل علی اخوتک فرنستا باندې فیکیدو لک اغیب تدبیر جوړ کی ستا خلاف کیدن په تدبیر کول سرام. ان الشیطان یقینا شیطان للانسان دفار د انسان عدو مبین دشمن ښکار دی. وکذالک او درنګي یجتبیک غرب کتال را ربک رفستام ويعلمك وبخیتا من تأویل الاحادیث د تعبیر د خوبوننا ويتم او پربکی نعمت و نعمت فل علیک پتا باندې د تعبیر د خوبونه به الله تا ته اخایي او دا نعمت الله تبارک وتعالی په آل د یعقوب علیه السلام باندې کړی و او په آل د یعقوب علیه السلام باندې الله دا نعمت هم تام کی لکه څنګه چې په ابراهیم علیه السلام او په اسحاق علیه السلام یې کړی. خوب حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دا د نبوت 40مه حصہ ده، بل روایت کې راځي 50مه حصہ ده. نو خوب تعبیر لري او بیا واقع کېږي هم هغه شانتي. او خوب په 3 قسمه دی. حدیث مبارک کې راځي یو خوب هغه دی چې شیطانی وي، شیطانی وساوي سړی ته په خوب کې راشي. دویم قسم خوب چې دی هغه خیالي وي. خیالي خوب دار چې سړی د ورځې څه شي سوچ موچ کوي کنه نو اکثر چې ود شي هغه بیا په خوب کې یینی. او دریم قسم خوب چې دی نو هغه د الله د طرف نه دی، هغه خو خوب دی. نو کله چې ته د خوب تعبیر ورکوي نو ګوري به دې سړی ته چې آیا دی په څه قسمه انسان دی. دی خو چې اوس یو سړی د اسلحو شوق لري او بیا وایي چېرې ما پلانکې په خوب کې ویشتی و نو اسلحو شوق لري او لرم نو خود به دا چل کوي په خوب کې بیا نه. د انسان د خوب د تعبیر ورکولو ډېر دغی. ته به سړي ته هم ګورې، ته به موسم ته هم ګورې، ته به وخت هم ګورې، مختلف تعبیرونه د هغې راځي. خو خوبونه اکثر د نیکانو خلکو وي. نو یوسف علیه السلام خوب ولید او یعقوب علیه السلام په دې خوب باندې څه شو؟ پوه شو. وی کما اتم ما سرنګي پورا کړی دا علی ابویکا په پلارانو ستا باندې من قبل مخکې ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی. ان ربک یقینا رب ستا علیم فود حکیم حکمتون والدیم. لقد کان فتحقیق سرشتا فی یوسف په واقع د یوسف علیه السلام کې و اخوت یو درونو داغ کې آیت النخیل السائلین دفار د سوال کونکو اذ قالو هر کلا چې ویل دوی له یوسف خامخا یوسف علیه السلام دارونه راټول شو. ګوره د یعقوب علیه السلام دا دو ښځې وي نو دا لس زامن د یوې ښځې نه او دا دو زامن د بل ښځې نه.
یوسف علیہ السلام او بنیامین دا سکرونو او دا لس رونو چې نورو دا سکو نو اذ قالو هر کلا چې ویل دوی لیوسف خامخا یوسف علیہ السلام و اخو ورور دغو احب ډیر محبوب دی الی ابینا پلار زمونږ ته منا زمونږ ونحن عصبه مونږ یو ډله ان ابانا وکنن پلار زمونږه لفی ضلال خامخا فنافوی مبین ښکاره کې دی ضلال خو لغوي معنی د ګمراهي خو دلته د ګمراهي مراد نه ده ځکه کو دوی پلار ته د ګمراهۍ نسبت کړی نه خو پیغمبر او بیا به دوی سو کافر وکنه نو دلته خطایي وه چې دې په دې خبره کې خطا شوی دی مونږ لس تنه ځوانان یو مونږ سره مینه نه کوي او د دغې دوو وړو سره مینه کوي ان ابانا کنن پلار زمونږه لفی ضلال خامخا په خطای مبین ښکاره کې دی اقتلوا قتل که یوسف او اطرحو یا وشړی دلرا ارض یو بلې ځمکې ته یخلو لکم خالی بشي تاسو ته وجه ابیکم مخ د پلار ستاسو وتکونو شیب تاسو من بعد وروستو د دینا قوما صالحین قوم نیکان وی کو ځان ته مخ وزګارول غواړئ نو د یوسف علیه السلام به وجل غواړي نو بس پلار زمونږ نه سټیم به خفه شي خو بیا به رانه څه شي رضا شي توبه بو باسو قال قائل اویلی وینکی منهم د دوینا لا تقتلوا مقتل و یوسف اکثر مفسرین وی د دین مراد یهودا مشرور دی یهودا تینمو دو ویلو ولا تقتلوا مقتل و یوسف وَأَلْقُوا غرزوی دلرا فی غیابت الجب پتیارک دکوی یلتقطو را بخلی دلرا بعض السیارت بعض قافلی والا ان کنتم فاعلین کچری تاسو کون کی ددکار قالو اول دو یا ابانا واپلا رزمونگا مالکا سشوی تالرا لا تأمنا چه اعتبار نکوی پا مونگ باندی علا یوسف پا بارد یوسف کی و انا لہو یکنن مونگ دد پارا لناسعون خام خاخر خوایو ارسلو ولگدل را معنا زمونگ سرا عدن چمیوی اخری ارسلو ولگدل را معنا زمونگ سرا غدن سبا یرتع میوی بوخری ویلعب اولوبی بوکیم وَإِنَّا لَهُ وَيَكِنًا مُنْدَدُ لَحَافِظُونَ خامها حفاظت کونکیوم قالو فرمائل یعقوب علیہ السلام انی یکنن زچی مال یحزننی او غم جنی مال را ان تذهبو چی تاسو بوزی به دلرام وَأَخَافُ يَرِيگما أَن يَأْكُلَهُ الزِّئْبُ چو بخوری دلر شرمخ وَأَنْتُمُ تَعْصُبَ عَنْهُ ددنا غافلون نا خبرین زب دی خبر باندې خپکیگم چې د جدائی نشم برداشت کولی او بل داره چې شرمخ پیدر نمات کی دا خبر اولی وکړه یعقوب علیہ السلام چې شرمخ پیدر نمات کی و یو خدا چې د قنعان پزمکه کی شرمخان زیاد وو یعقوب علیہ السلام او فرمایل چې تاسو به تنا خبره یې ظالم په نور کار کې مصروف دی بدر نشم خو خوري وړو کې دی دای د دې وجې نه وي او بل لا چې روایت کې راځي و یعقوب علیہ السلام خوب هم لیدلی و خوب لیدو چې یوسف علیہ السلام د غرونو په منځ کې په یو میدان کې ولاړ دی او لزمری تی نتاو شوی دی لشرمخان تی نتاو شوی دی پا دی یوسف علیہ السلام باندې حمله کئی خو پا دی شرمخانو کی یو شرمخته چه اغای دا دی نخو شرمخانو نبچ کئی لشرمخان دی نو حمله پی کئی خو یو شرمخ پا کدا سی چه یوسف علیہ السلام تی بچ کئی او بیا یوسف علیہ السلام په دې ځمکه کې دننه نشي دا خوب لیدلی نو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا غینم دا معلومه کړي و چې دارونه به کېدی شي دته څه ورسوي نقصان ورسوي نو دا نښه شرمخان دا نښه ورونه وو
او دا یو شرمخ چې دی بچکو دا مشرې رور وو او زمکه کې بیا پناه شو نو دغه کوی ته غورځول وو دغه خوب وو نو ځکه یعقوب علیه السلام یې زه یېرېږم چې دی به درنه شرمخ څه کي مات کي قالو وویل دوی لئن اکله الذئب کو چېرې مات کو در وخوړو د لره شرمخ ونحن عصبة او مونږ یو روغه ډله انا یقینا مونږ به اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا تاوانیان یو فلما ذهبوا هر کله چې دوی لاړو به په د سره نو مخکې واقعه پرېښودلې شوې ده مفسرینو لیکلي دي هغه په خپله د قرآن د ترتیب نه معلومیږي مفسرینو لیکلي دي وی چې کله دوی د ځان سره را روان کو نو یعقوب علیه السلام ورسره هم د کور نه راووتو کتلې ورته چې دوی روانو نو دوی د یوسف علیه السلام په خپله اوږه اغستې یو به د یو نه اغستو بل به د بل نه اغستو تختو به د یو بل نه په اوږو باندې روان کړی و خو چې کله د یعقوب علیه السلام د نظر نه راپناه شو که نه وی دی چې د کمرور په اوږه باندې و هغه ځمکې ته راتاو کو راخلاصې کو ځمکې ته او یې زه په خپله باندې دی روانو د دوی سره مفسرینو لیکلي دي معارف مفتی شفیع صاحب معارف القرآن کې هم لیکلي دي وایي د عمر په دغه ټایم کې 7 کاله و د یوسف علیه السلام نو دوی روانو نو دی ستړی شو نو ده به یو ورور ته فریاد کو چې ما واخله که نه ما واخله وایي هغې به ورته دیکه ورکړه چې هغه نور او سپوږمۍ او هغه 11 ستوري دي راشي تا دې واخلي که نه ستا امداد دې وکړي په دیکو یې اغستی و به هر حال دوی روان کړی و وی چې کله دی د مشر رور له لاړو هغه ته یې وي چې ته خو مشر یې ته په ما ولې رحم نه کوې ته په ما رحم وکړه که نه او تا چې د پلار سره وعدې کړې وي هغه دې ولې ماتې کړې وی د مشر رور یې ووی چې یاره دی واپس کو پلار لی بیایو وجونې نه وی د نورو نه خورونو ته وي کو ته له ده ملګرتیا کوي نو تا ورسره هم قتلو نو یهودا هم ویرېدو چې نه خطه نه دي که دوی په ما لګیا شو خو زه پې کمزوری یم که نه نو هغه هم بیا درونو سره سات ورکو فلما ذهبوا هر کله چې دوی لاړو به په یوسف علیه السلام باندې واجمعوا او راجمع شو ان یجعلوه چې وګرځوي ده لره فی غیابت الجب په تیاره د کوی کې واوحینا په زړه کې واچوله مونږه نو یهودا ورته ویل وي خامخا تاسو خو د ده نه ځان خلاصوئ که نه وی قتلوئ یې ما دلته یو کوی دی چې په هغې کې ماران لړمانان ډېر زیات دي نو هغې ته به ورته وکړو نو یو مار به وچیچي نو مرګ به هم ستاسو په لاس رانه شي او خلاص به تیم شئ نو هغې وایي دا خبره خو ټیک ده صحیح ده مفسرینو لیکلي دي وایي دوی راغونډ شو چې کله یوسف علیه السلام کوی ته ورتاوو نو یوسف علیه السلام د کوی په هغې بلۍ پورې لاسونه کلک کړو وانښتو نو دوی واپس کو نو چې واپس کو کمیس یې ته ویستو او لاسونه پې ورله وتړل بعضو روایتو کې راځي چې لاسونه ورله وتړل بعضو کې راځي چې نه داسې ورته وکړو خو کمیس یې ته ویستو کمیس یې ته ویستو او کوی ته ورته وکړو بربنډې کو چې کوی ته ورته وکړو لاندې جبري علیه السلام وډاري کې راواغستو او په ګټه باندې کېناو سیټ 3 ورځې په دغې کوی کې ده تېرې کړي دي دا یهودا مشر رور به وایي روزانه تلو خوراک پې وله وړو د روڼو نه پټ واوحینا وحی وکړه مونږه الیه یوسف علیه السلام ته دا وحی د نبوت نه وخه دا هغه وحی و چې کوم د موسی علیه السلام مور ته هم شوی وه چې دا بچې په صندوق کې کېده چې کله فرعون قتلول دا وحی د نبوت نه وه ځکه وحی د نبوت چې دا په 40 کال باندې میلاویږي او وروسته ورته بیا په مصر کې میلاو شوی د یوسف علیه السلام ته واوحینا په وحی وکړه مونږه الیه
یوسف علیہ السلام تا لتنبئنهم خامخا تب خبر ورکی دوی تا بامرهم پکار دوی باندې هذا چې داده وهم لا يشعرون او دوی خبر نو دارونه خبر نو د سنا انه يكون نبيا وسلطانا چې خو به نبی او بادشاہ به جوړیږي دوی په دې خبرو وجاءوا رالو اباهم پلتا عشاء ماسوتا يبكون چې جړلې نو چې پلار دو جړه आवाज د کور خواته ووري نو وروته ویولي جاړې په بيزو در لس شي حمله وکړه او یوسف سره شتا سره خو یوسف هم نخکاری قالوا نقول يا ابانا وابلار زمونگا انا ذهبنا يكن تلو مونگا نستبقو چه مندی موخلی وترکنا فریغو دا مونگا یوسف عند متاعنا پخواد سامان خفل کی مونگ دا مندی مقابله کولا نو دا تا مونگو چه تا اوڑو که تا دی سامان تا گورا فاکله الزئب فسخور اغلر شرمخ گورا کنا یعقوب علیہ السلام زه یریګم چې شرمخ به درنه مات کړي نو دوی خبره زړه ته واچوله چې او دک شرمخ به درته یادو نو چې واپس راله کنه فاکله الذئب مات کو اغلر شرمخ وما انت نيتو بمؤمن يقين كون کې لنا پمون باندې ولو كنا صادقين اگر کوی مونږ رښتینی وجاءوا ريولو على قميص د یوسف علیہ السلام ګور مارته بعضی مفسرین وی چې قمیصی تیوستو خورتاو کړي وسره نو وجاءوا رالو على قميصي فقميص باندې بدمن کذب پوین دروغ جن باندې چيله علال کړي او پاغي باندې د یوسف علی السلام قمیص سور کړي راوړ وګوره دای قمیص ته غشر محمد کړي دي او چې کله یعقوب علی السلام قمیص ته وکتل یعقوب علیہ السلام په جړا شو څومره وخیار شرم خو چې یوسف ماتو خو کمیس ولا نشله ځکه چې سړی دروغ وایي نو دومره یو ځای کې د کوتاهي کېږي بیا دروغ یو ځای کې ښکاره کېږي دوی کمیس راوړه په وینو سر کړی د چیلي په وینو باندې خوشلولی نه و داتې نه هیر شوي وو یعقوب علیہ السلام څومره وخیار شرم خو چې یوسف خوړه او کمیس ولا روغ پرېښودو قال او فرمایل یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم بلکہ خیسته کو تاسو تا انفسکم نفس استاسو امرن داکار فصبر جمیل اے امری فصبر جمیل کار زما چې ده صبر خیسته ده صبر جمیل څه ته ویلی شي صبر جمیل هغې ته وي چې په هغې کې شکوه نه وي مخلوق ته چې مخلوق ته فریادونه نه کوي که نه نو دا شکوه ده دا صبر جمیل دی فصبر جمیل کار زما صبر خیسته دی والله تبارک وتعالی المستعانو امداد تی غوښتلی شوی دی علی ما پای سبانی تصفون چې تاسو بیانوئ وجاءت رالا سیارة قافله فارسلوا ویلگو واردهم ابراورن کے خفل تدنم مالک ابن دعبیریو فادلا دلوا نزولن دیکلا دلوا بوکا قالا نو ویلیم ابراورن کے اللہ چکوی تے بوکا زولن دکلا یوسف علیہ السلام دا بوکی پوری ون خطو چې بوکی راویسته نو اوبه خو پرېږده په هغې پورې یو ډېر ښایسته انسان راوخطو فارسلو فسولګو دوی واردهم اوبه راوړونکي خپل چې لاړ شه دوی کوی نه اوبه راوړه فادلا نو زوړندې کړه دلوا بوکه خپله قالا نو وویل دو یا بشرا حیزیرې د هذا غلام دا خو الک دی وَأَسَرُّهُ پټ کو دلرا بِزَعَ سامان د تجارت کې دین مراد یا دغه کس ته چې د سامان د تجارت کې پټ کو یا د دین مراد د یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام رونه دي ذکر روایتو کې راځي چې
دا مشرې ورور به روزانه تپوس لتو نو چې په درېیمه ورځ باندې لاړو دی په کوی کې ونه مونتو نو چې ونه مونتو نو راغی نور وروڼو ته خبر ورکو وی هغه په کوی کې نشته چا بوستی دی دوی ګرځېدل دغلته ځنګل کې دا قافله وکتله نو چې قافلې رالو دی ورسره ولیدو وی دا خو زمونږ غلام دی زمونږ نه تښتېدلی دی دا تاسو پټ کړی دی نو قافلې والو چې اوس به راباندې د غلا تهمت ولګي الزام به راباندې ولګي نو هغوی ورته په مونږ یې راخرڅ کړئ نو بس دوی ورته یې لږې پیسې راکړئ بس تاسو شو نو په هغوی یې څه کو خرڅ یې کو والله واسروا پټی کو بضاع په سامان کې والله الله تبارک وتعالی علیم فو دې بما فایسبان یعملون چې دوی عمل کوي وشروا نو خرڅ کو غلرا بثمن په قیمت بخس کم سرا دراهم معدوده چې دراهم معدوده د شمیر روپۍ پاغه باندې خرڅ کو وکانو ودی فيه پدکی من الزاهدین د بیرغبتی کونکو نام وقال الذين اویل خایکس اشتراه نو ګور قیمتي سیس چې دو داسې کس په لاس کې ورشي چې هغه په قیمت باندې نه پوهېږي که نه نو هغه بیا د هغې قیمت څه پوهېږي هغه خراب کي بیا هغه څه کي خراب کي هغه بجلیګر مول صاحب واقع بیانې که نه وی یو کلال ملغلره ومونتله نو چې ملغلره یې ومونتله وی دا خو ښکلې ملغلره ښکلې دانه ده زه به د خر د پاره میرې جوړه کړم غاړه خر ته په غاړه کې ور واچوم بس ملغلره کې تار ور واچو د خر په غاړه کې ور واچوله هغه څه پېژندلی دا څه شی دی نو جوهري تېرېدو دا ملغلرې چې اخلي نه هغه ولیدل چې ملغلره ده د خر په غاړه کې پرته ده د خر په غاړه کې پرته ده نو د خرکار ته وي چې یاره دا خر دې په ما نه را خرڅوي زه که دا ورته وایم که دا ملغلره په ما نه خرڅوي دا شی نه بیا شکي کېږي دا خر دې په ما نه را خرڅوي ولې نه په څو یې په دومره روپو ښه ګرانې دې خر واغستو دا میرې به ورسره مې دا تې مه وباسه خوند ورته کوي ټیک ده دا دې ورسره ته دومره پیسې راکوي چې دا ورسره ووسه نو جوهري چې اخو حلال بس خر لی لخته وکړه سړی لږ په تاسو کوم زما چې د سره کار او ملغلره یې ترې واخسته خر یې پرېښودو ملغلره یې ووړه چې ملغلره یې ووړه نو ښه پاکه صفا یې کړه وینځله یې په مالوچ کې راونغښتله کېښوده چې کېښوده نو هلته د یو تن سره یې بیه کړه چې بیه کړه د به روزانه ملغلره کتله ملغلره ښه ښایسته روغه رمټه پرته وه نو چې بیه کړه قیمت یې پې ولګو نو چې راغی چې ملغلره راغلی ورکړي چې ملغلره یې کوله وکړه نو په منځ دوه ټوټې شوې وه دوه ټوټې شوې ماته شوې وه دې ورته په ژړا شو چې کولال د خر په مرۍ کې اچولې وي نو روغه رمټه وي او ما په مالو چې کېښودې نو ماته شوې ملغلرې ورته اواز وکړو چې کولال را سره دا کار کو چې د خر په غاړه کې اچولي ومه خو زما په قیمت پوه نه نو ته خو زما په قیمت پوه وي نو ولې دې به دومره کم قیمت خرڅه کړم نو دغه مې زړه وچاوده چې څوک مې په قیمت پوهېږي نو هغه مې ارزان خرڅوي نو دغه مې زړه وچاوده هغه د واقعیت دې دپاره بیان کړې ده چې څوک د یو شي په قیمت باندې نه پوهېږي نو هغه بیا د خر غاړې ته اچوي د خر غاړې ته نو دوی د یوسف علیه السلام په قیمت څه خبرو چې دا خو پیغمبر دی نو په لږو پیسو یې څه کو خرڅ کو په لږ قیمت یې خرڅ کو دوی رونو وکانو ودی فيه پدې کې من الزاهدین د بې رغبتي کوونکو نه وقال الذين اویل خایکس اشتراه چې وایغسته دلرا نو قافلې والو چې بوستو نو په مصر منډای ته چې بولته نه هلته پې بولي ولګېده ځکه یوسف علیه السلام خو پیغمبري شان الله ولا ډېر حسن ورکړی
حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي زه د معراج په شپه باندې چې اسمانونو ته وختلم کنه الله تبارک وتعالی زما ملاقات د یوسف علیه السلام سره وکړو وایي د دنیا نیم حسن الله هغه ته ورکړی دی او دا نیم حسن په دې نور خلکو تقسیم شوی دی. نو چې کله د مصر منډای ته لاړو نو بولۍ پې ولګېدې بولۍ یو یې زه په دې علم بل یې زه په دې علم د مصر چې کوم وزیر خزانه او چې د هغه نوم قطفیر و دا د مصر وزیر خزانه او تفسیر قرطبي لیکي وایي دی چې منډای ته راغی دی واغستو په څومره قیمت یې واغستو و یوسف علیه السلام د روپو سره وتللی شو نو څومره روپۍ چې پاخ کې واغستو په هغې باندې واغستو. وقال الذين وی کس اشتراه چې واغستو دل را من مصر په مصر ښار کې لامرأتي خزخ فلتا اکرمی خیستا کا مسواه ټکانه ددو آسان ازدیدا ان ينفعنا او نتخذه آسان ازدیدا ان ينفعنا چې پیدا ورکې مونږ ته او نتخذه یا بونی سدل را ولدن بچه وكذلك او دا رنگی مکننا زی ورکمونگا لیوسف یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکا کی ولنعلمه دی دفارا چو خیودتا من تأویل الاحادیث د تعبیرون د خوبوننا والله اللہ تبارک و تعالی غالب زور وردی على امر پخپلو کارونو باندې ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نفویږي ولما بلغوا هر کلا چې ورسېدو اشده ځان خپلتا آتیناو نو ورکړه موږ دته حکما پیغمبري او علما او فوا وګوره دا ورته پس د ځوانینا نبوت وحی ورته وروسته په څلوېښت کاله کې شوې ده. وكذلك او دغرنگ نجزي المحسنين بدل ورکو مونږ نیکانو ته وراودته او مطالبه وکړه دنا التي خزي هو چې دی فی بیتها پکور داغې کې و د هغې نوم زلیخه او دا د دغې وزیر خزانه یعنی د قطفیر ښځه وه وراودته التي مطالبه وکړه د دنه هغې ښځې هو چې دی فی بیتها پکور د هغې کې عن نفسه د نفس متعلقو وغلقت الابواب او را بندې کړې دروازې وقالت اویلی حیت لک ای هلم الیا وقالت اویل دی حیت لک راشه ماتا قال او فرمایل یوسف علیه السلام معاذ الله فنا غواړم په الله تبارک وتعالی سره. حدیث مبارک کې راځي وی اول دی د یوسف علیه السلام د حسن تعریف وکړو. یوسف علیه السلام ته وویلو وی څومره ښایسته مخ دی. یوسف علیه السلام ورته وفرمایل دا مال رب راکړی د مور په ګېډه کې. بیا ورته وویل څومره ښایسته ویښته دي. یوسف علیه السلام ورته وی زما د بدن نه به په قبر کې اول دا جدا شي اول به زما د بدن نه چې ریجېږي دا ویښته به ریجېږي. بیا ورته وی څومره ښایسته سترګې دي. یوسف علیه السلام ورته وفرمایل دا به زما په دې مخ باندې به قبر کې روبهیږي. د پیغمبر بدن ته ځمکه څه نه وایي خو دا د یوسف علیه السلام خشیت الهي او د الله نه یره وه چې دی د هغې رغبت ځان ته کو د یوسف علیه السلام رغبت چاته و الله تبارک وتعالی ته. وقالت اویل دی حیت لک راشه ماتا قال او فرمایل یوسف علیه السلام معاذ الله فنا غواړم د الله تبارک وتعالی سره زه الله سره پناه غواړم. هغې ورته وایي زه دې ځان ته رانږدې کوم ته زما نه لرې کېږي. نو یوسف علیه السلام ورته وفرمایل زه خپل رب ته نږدې کېږم زه چې ستا نه لر کېږم نو زه خپل رب ته نږدې کېږم. قال اویل یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله تبارک وتعالی سره انه یقینا شأن دا دی ربي مالک زما احسن مثوای ښایسته کړي دا ټکانه زما. نو دې کې
اشاره وکړه دې ښځې ته هم چې ستا خاوند مال ځای په کور کې راکړی دی نو زه د هغه په کور کې خیانت نشم کولی او تا ټول عمر ساتي او خرچه درله درکوي نو ته خیانت کوي دې کې اشاره و ښځې ته چې زه د هغه خیانت نشم کولی نو ته د هغه سره څنګه خیانت کوي انه یقینا شان دا دی لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان ولقد همت به او دې قص وکړو په یوسف علیه السلام باندې وهم بها او قص بکړی و یوسف علیه السلام په دې باندې لولا ان رأى کو چرته نه وی لیدلی برهان ربي دلیل درب زما دلیل در خپل نو ګوره دلته مختلفې معنی کوم یو معنی ده ولقد همت به پتا کې سره قص کو دی خزي به په یوسف علیه السلام وهم بها او قص بکړو یوسف علیه السلام بها په دی باندې لولا الرا کو چرته نه ویل دل برهان ربي دلیل در خپل دا معنا مخکې ما کړی و دلته بیا یو مولا وي د دې مولا عقیده دا ده چې یوسف علیه السلام هم د زلیخې قص کړی و نو دا هغه مولان دي چې د زوربه ګردان ول نه ورځي ګوره دلته کې تفسیر ته ګوره د لولا ان رأى برهان مطلب څه دی د دې مطلب دا دی هم چې د مفتی شفیع صاحب لیکي وي دا په دوه معنو سره راځي هم په څو معنو سره راځي په دوه معنو سره یو هغه دی چې سړی قصد او اراده وکړي د زړه نه اراده وکړي چې دا کار کومه او بیا دې اونکو نه الله تبارک وتعالی په څه درکوي نیکي درکوي یو د کس ارادې ته ویلی شي د زړه ته هم په دویمه معنی سره راځي د زړه وسوسه د زړه څه شی په زړه کې خیال تېرېدل نو زلیخې چې کم هم و هغه د زړه اراده و قصد کړی د یوسف علیه السلام په زړه کې څه شی و صرف خیال و په نفس خیال باندې نیول د الله په دربار کې نشته او دا انسان ترازی خو په دې باندې نیوکه نشته نو د یوسف علیه السلام په زړه کې هم اسې هغه انساني فطرت موافق هغه هم صرف راغی د زړه خیال غونته راغی خو ډایرکټ څه شو ختم شو مفتی شفیع صاحب وی هم نه مراد دلته صرف څه دی د زړه خیال دی تش چې هغه فطرت انساني دی دا نه چې یوسف علیه السلام یې څه کړی قصد او اراده کړې وه نو دا معنا خو مفتی شفیع صاحب کړې ده نو بیا خو په هغه باندې فتوا ولګو وایي مفتی اعظم پاکستان هغه نه دی وایي زیمه دویم دا دی دویمه معنا دا کومه چې ولقد همت به دی به قصد کړی په یوسف ولقد همت په تحقیق سره دی قصد کو به په یوسف علیه السلام باندې وهم او قصد کو یوسف علیه السلام بها ای بدفعها دی د یوسف علیه السلام د نیولو قصد کو هغه د ځان نه د ټیلولو قصد کو بدفعها د ځان نه په دفع کولو باندې لولا ان رأى برهان ربي کو چرته نه ویل دلیل در خپل هغه برهان څه شی دی دلیل څه شی چې یوسف علیه السلام هغه دلیل ولیدو نو د زړه هغه خیال هم څه شو ختم شو نو دې دلیل کې مختلف اقوال دي د مفسرینو یو قول وی دا دی چې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته الله سرګن کو په دغه ځای کې او یوسف علیه السلام وی دا خپل ګوت په غاخونو کې نیولې و داسې د غوسې نه چې یوسف علیه السلام وکتل نو ډایرکټ د زړه هغه خیال هغه غیر اختیاري خیال هم څه شو ختم شو دویم دا وی برهان دا و چې یوسف علیه السلام بار چت ته وکتل نو په چت کې دا لیکلی شوي چې ولا تقربوا الزنا زنا ته انه کان فاحشه وساء سبیلا وی دا لیکلی شوي په چت کې دریم مفسرینو دا لیکلی دي وی دا را پاسېده نو په بوت باندې کپړه اچوله یوسف علیه السلام ته تپوس کوي دا ولې
مال حیا راځي چې د په مخ کې باندې زه داسې حرکات کوم دا زمونږ خدای دی یوسف علیه السلام ورته وفرمایل وی زما رب ډېر حقدار دی چې د هغې نه څه وشي حیا وشي لولا ان رأى کو چرته نه وی لیدلی برهان ربي دلیل در خپل کذالک دارنګې لنصرفا دې دپاره چې واړو مونږ عنه السوء د ده نه بدي والفحشاء او بحیایي ګوره دې آیت ته ګوره الله فرمایي بدی او بحیایي تی مونږ واړو دا نه چې یوسف علیه السلام تی مونږ واړو مطلب دا چې یوسف علیه السلام بدی ته قصد نه وکړی خو بدي د ده نه ته وشوې وه ګناه دل راغلی و نه مونږ ته ګناه سکو لرې کو انه یقینا دی من عبادنا المخلصین د بندگانو زمون خالص کړی شوو نه واستبق الباب او رامنډه کړه دواړو دروازې ته رامنډه کړه وقدت یوسف علیه السلام ته په منډه شو ځان یې خلاصو نو دا پسې د شان رامنډه شوله وقدت نو وشلیدو قمیصه قمیص د یوسف علیه السلام من دبرین د شانا والف یاوی منتو سیدها مالک فلد الباب په خوا د دروازې کې چې دروازې ته راورسېدل نو مالک هلته کې ولاړو قالت نو خزی خو چالاکی وی کنا نو قالت اویل دی ما جزاء صد بدلا من دا غچا ارادا چی راد لری بی اهلکا پا اهلستابانی سوءن بدی الا ان یسجنا مگر دا چی جیل کلشی او عذاب علیم یا عذاب درناک تے یا اور لسدی عذاب درناک تے یعنی دا وی چې دا مانه دغ مطالبه کړې وه خو جیل ته واچوي او سخته سزا ورکه قال وفرمایل یوسف علیه السلام هي راودتنی دی اراده کړې وه زمانه عن نفسی په باره د ضف زما کې وشهد شاهدون نو ګواهي وکړه یو ګواهي کوونکي من اهلها د اهل د دینا یوسف علیه السلام نه دې زمانه مطالبه کوله او زه ترې راوتښتېدم اوس عزیز مصر حیران شو چې زه څه وکړم څوک رښتینی دی څوک دروغجن دی نو وشهد شاهدون ګواهي وکړه یو ګواهي کوونکي من اهلها د اهل د دینا نو مفسرین لیکي مفتی شفیع صاحب لیکي وایي دا یو ماشوم و او هغه دا خبرې وکړلې کوی چېرته دا قمیص د شان شلیدلی وي خو یوسف علیه السلام رښتینی دی دا ښځه دروغجنه ده ځکه دې ته رامنډه واله او دې د شانه نیوه نو کمیس د شانه به شلیدلی او که کمیس د مخې نه شلیدلی نو یوسف علیه السلام دروغجن دی او ښځه رښتینې ده ځکه ده به دا ښځه نیوه او دې به د ځان نه لرکه و چې کمیس به د مخې نه شلیدلی چې کمیس ته وکتلی شو نو کمیس ته کم طرفه شلیدلی و د شانه شلیدلی و دویم قول پکې د مفسرینو دا دی لکه عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وایي نه دا ماشوم نه لوی سړی و ذا لحیتین ګیري واله خو بهرحال کو هر څوک خو د دې خبره وکړله وشهد شاهدون گواہی وکړه یو گواہی کوونکی من اهلها د اهل د دینا ان کان قمیصو کو چرتوی قمیص قد شلیدل من قبل د مخکنا فصدقت دا خزا رشتینی دا وهو او دی من الكاذبین د دروغجنو دی وان کان کو چرتوی قمیصو قمیص د قد شلیدل من دبرین د شانا فكذبت دا خزه دروغجن دا وهو او دی من الصادقین د رشتینو دی فلما رأى هر کلا چې وی قتل قمیص او قمیص ددو قد چشلیدلی دی من دبرین د شانا قال ویل عزیز مصر انه یقینا دا من کیدکن د تدبیر د خزونه دی د مکر د خزونه دی ان کیدکن یقینا مکر د خزو چې دی عظیم ډیر لوی دی یوسف مخواړه اعرض عن هذا یوسف اعرض مخواړه عن هذا د دینا واستغفر بخنه غواړه لذنبک د ګناه خپلې یوسف علیه السلام ته ویل خبره رفع دفع شو بس خبره په دې ځای پرېږده او ښځې ته وی
واستغفری بخنه غواړه لذنبکی د ګناه خپل انکی کنت یقینا تی من الخاطئین د خطا کارونه وقال نسوة اویل خزو فی المدینة فخار کی امرأة العزیز خزد عزیز تراودو مطالبه کړي فتاها د غلام خپلنا عن نفسی پبارد نفس داغ کی ځکه چې دغلته کومې ښځې نږدې پاتې کېدې خبره خوره شوه بیا ښځو د خبره چې خوره شي هغه نه پاتې کېږي نو ښځو دا خبرې شروع کړې وی ګوره دا دومره د غټ سړي ښځه ده او د خپل غلام نه یې داسې غلطه مطالبه کړې ده قد شغفها په تحقیق سره د زړه پردو ته یې ننوتی دی حبا محبت انا لنراها یقینا موږ اینو دې لره فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې فلما سمعت پس هر کله چې ویریدو بمکرهن طعن لګولو د دې ښځو ارسلت نو ویلګو الیهن پیغام دوی ته واعتدت او تیاری کو لهن د دوی دپاره متکئا ځای د دعوتو عزیزي مصر چې د ښځو دا خبرې واورېدې که نه نو دعوت یې وله وکړو ځای ورله تیار کو وآتت ورکړه کل واحدة هر یوې تنې ته منه د دوی نه سکینا چاړه وقال اول اخرج راوځه علیهن په دوی باندې ښځو ډوډۍ وخوړه بیا میوې خلک واړه کوي که نه نو هر یوې ته یې چوړکه ورکول چې خپله میوه ځان ته واړه کوه په دې دوران کې دا په یوسف علیه السلام پسې لاړه وی راوځه یوسف علیه السلام ته خو پته نه و چې څه مې وباسي او د دوی په کور کې غلام او نوکر و نو دوی ورته بار ته راوځه نو راووتو وقالت ویل اخرج راوځه علیهن په دوی باندې فلما رأینه هر کله چې ولیدو دوی یوسف علیه السلام لره اکبرنه لوی وګڼو د لره وقطعنا افرې کړي ایدیهن لاسونه خپل وقلنا ویل حاش لله فاکد الله تبارک وتعالی لرا ما هذا بشرا نه دا بنده خپل لاسونه غوس کړو دا نه چې په کمبلې پرې کړو خو په چړکو باندې څه غوس کړو لاسونه هغه ته یې کتل او پوه نه شوې ما هذا بشرا نه دی دا بنده خطا کار ان هذا نه دی دا الا ملک مگر فرشته دا کریم عزتمنده قالت اویل خزید عزیز مصر فذالکن الذی داد خاکس لمتننی چه ملامت کوئی تاسو مال رافی فبارداغ کی ولقد راودتو فتحقیق سرا مطالبه کړیو ما ددنا عن نفسی فبارد کی فاستعصم پس د ځان بچ کو زمانہ خبر خزو تخکار کړه او ماته مطالبه کړو خود ځان نظمانه بچ کړي دي ولئن لم يفعل كچر وینکو ما خاکار امرو چې حکم کوم دتا ليسجنن خامخا په جیل کې بواچوم دلرا وليكونن خامخا شبا من الصاغرين د ذلیلنا قال او فرمایل یوسف علیہ السلام رب السجن وعرب زما جیل چې ده احب دا خوغ ده الیا ماتا مما دا کارنا یدعوننی چې دوی رابلی مال را الیه اغیتا وإلا تصرف عني وإلا تصرف او کچرت وانړی تو عني زمانہ کیدهن مکر د دې خزو ازبو زب میلان وکما الیهن دویتا واکن شنبا من الجاهلین د جاهلاننا فاستجابان قبول کړه له دلرا رب د دعا فصرفان وړو عنه ددنا کیدهن تدبیر د دې خزو انه یقینا د الله تبارک وتعالى هو السميع العليم اوریدن کیف ودیم ثم بدا لهم بیا سرګن شو دوی ته من بعد ما فز داغنا رأوا الآیات چې ویل دي نخې د فاکې داغو لیسجننه چې خامخا جیل کې دلرا حتی حین تر یو وخت پورې بادشاه پوه شو چې دا یوسف علیه السلام چې دا پاک دی
خو ښځې نه کلاریږي نو جیل ته به یې ورواچو څه موده پورې نو جیل ته یې کو ودخل داخل شو معه السجن د یوسف علیه السلام سره جیل ته فتیان دوه تنه هلکان قال اویل یو احدهما یو تن د دې دواړو نه انی ارانی یقینا زه انما اعصرو چې نچوړو ما خمرا انګورو لره دا دوه تنه چې کله یوسف علیه السلام جیل ته دننه کړه دوی ورسره ملاړو دا دوه تنه چې دا یو د بادشاه خباز و او بل یې ساقي و یو به ورته روټۍ تیارول او بل به په شراب څکول بادشاه ته چا زخر اچولی و په خوراک کې خو اوس دا معلومه نه وه چې د خباز د ډوډۍ کې ښودونکي اچولی دي او که د اوبو او شرابو کې ښودونکي اچولی دي په دې دواړو باندې الزام و چې په دې کې کم یو تن دی بس دواړه جیل ته راولېږل تفتیش په وکړه شي چې په کم یو جرم ثابت شو هغه ته پانسي ورکړی شي پته نه کې دې دواړو کې کم یو دی دوی دواړه چې راغله نو دوی خوبونه ولیدل نو یو وی زه خوب کې انما چې اعصر خمرا نه چوړم شراب ورلا شراب خو نه چوړي انګورو لرا انی ارانی یقینا زه انم په خوف کې اعصر خمرا چې نه چوړم انګورو لرا وقال الاخر اویل بل انی ارانی یقینا زه انم په خوف کې احمل فوق رأسی چې پورته کړی مې دي د پاسه د سر خبزن ډوډۍ تأکلو خطویرو خوري مرغۍ منه داغینا نبئنا خبر راکه مونږ ته بتأویلي په انجام د دې په تعبیر د دې خوب باندې انا نراکا یقینا انو مونږ تعالی را من المحسنین د نیکانو نه قالوا فرمال یوسف علیہ السلام لا یأتیکما نبرازی تاسو دواړو ته طعام خوراک ترزقانی چې درکولی کېږي تاسو ته الا نبأتکما مگر خبر به درکم تاسو دواړو ته بتأویله په تعبیر د دې خوب باندې قبل ان یأتیکما مخکې د دې نه چې راشي تاسو ته دواړو ته خوراک ذلک دا مما دا هغې نه دي علمنی چې ښودلي ما ته ربي رب زما انی ترکتو یقینا فریخې دی ما ملت قوم طریقه دا قوم لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالله په الله تبارک وتعالی باندې وهم او دوی بالآخرة په آخرت باندې هم کافرون دوی کفر کوونکي دي واتبعتو نو ګوره یوسف علیه السلام پوه شو چې دوی په دې ټایم کې ما ته محتاج دي ځکه خوب یې لیدلی د هغې تعبیر غواړي که نه نو دوی ما ته محتاج دي نو یوسف علیه السلام د خبرې نه څه واغسته د وخت نه یې څه واغسته پیدا یې واغسته په دغې ټایم کې ورته مسله شروع کړه مسله وی تعبیر د خوب در کومه خو د هغې نه مخکې یو خبره واورئ چې هغه ګڼ وان هغه چنګ وان هغه ګڼ خدایان بهتر دی او که یو رب بهتر دی دې ټایم کې ورته څه ورکو دعوت ورکو ځکه چې انسان درته محتاج نو بیا هغه ستا خبرې ته غوږ هم ډېر ښه ږدي نو یوسف علیه السلام پوه شو چې دا اوس محتاج دي نو خبره ته شروع کړه وی واتبعتو تابعداري کړې ما ملت آبائی د دین د پلارانو ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق علیه السلام دی و یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا ندی مناسب ما لرا ان نشرک بالله چې زه شرک وکم د الله تبارک وتعالی سره من شیء د څه شي ذلک دا من فضل الله د فضل د الله تبارک وتعالی نه دی علینا په موږ باندې وعلى الناس او په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه لا یشکرون شکر نو باسي یا صاحبي السجن اے ملګرو زما د جیل
ارباب آیا خدایان متفرقون چنگ ونگ خیر غردی ام الله الواحد یا اللہ تبارک و تعالی یو ذات القهار زورور ما تعبدون تاسو بندگی نکوئی من دونی سوا د اللہ تبارک و تعالی نا الا اسمان مگر خونومون دی سمیتموها چیخی داغی لرا انتم تاسو و آباؤکم پلاران استاسو ما انزل الله ندی نازل کر اللہ تبارک و تعالی بیا پدی بانی من سلطان سدلیل ان الحکم ند پیسلا الا للہ مگر خاص اللہ تبارک و تعالی لردا امرا حکم کردے اللہ تعبدو چی بندگی مکوئی الا ایا مگر ددغ اللہ تبارک و تعالی کوئی ذالک الدین القیم داد دین مضبوط ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دخلقنا لا يعلمون نفویگی یا صاحبی السجن اے ملگرو د جیل زما اما احدکما هر چی دایتن پتا سدوالو کی دے فیسقی ربو نسکی با شراب پخپل مالک پاند فیسقی نسکی با ربو پا مالک فل پاند خمرن شراب لرا یعنی ساقی با ازادیگی واما الاخر او دابل چی دے نو فیسلبو ففانسی بکڑیشی فتأکل الطیر نخوی بمرغی من رأسی د سر ددنا یعنی دا زهر چا پڑوڑے کی بادشاہ دا چولیو خباس چکم نان بایو دا دا اچولیو قضی الامر فیصلہ کڑے شوئے دے کار الذي خنا فيه چپائی کے تاسو تستفتیان تپوس کڑے دے وقال ویویل للذی خواہی کستا زونا چا گمان کو انہو زونا چا گمانی پکو یوسف علیہ السلام انہو چکنن دے ناجن خلاصی دن کے دے من حماد دی دوارنا وی اذکرنی یاد بکی مال را عند ربکا پخواد بادشاہ پل کی فانساو الشیطانو نیر کلاغن شیطان ذکر ربی ذکر کول دخ پل مالک تا فلبسا ندرنگی تیر کو فی السجنی پا جیل کی بضع سنین سو کالام بضع اصل کے ویلیشی دریو نوال ترنخو پوری تا دی مینس کی چکم وقت دی تا بضع ویلیشی نو مفسرین لکلی وی وکال پا جیل کی تیر کڑیو وکالا دا پس دا دینا چی دا کس ازاد شو دی ازاد شو لارو خو یوسف علیہ السلام ورطولی وی تبا آغا بادشاہ تایید کی چی بی گناہ دی پا جیل که ورزولی زکر چی دا غٹان خودی جیل توا چی بیا تیری چی منگم چتا یو کس جیل تا ورزولی دی بیا خو ردوین یری بیا خو چی رازادی کی جوان بدی والی داغا نمیر شیو نو دور توی اغا تیاد که جتاوی بی گناہ جیل تا ورزولی دی نو چی اغا لار اغا زان لخپلو مزدو کی شنو دا خبرتی نیر شو وکالتی نیر وکالا وقال الملك نؤول بادشاہ انی ارا سبع بقرات یکنن زینما وغواگانی سمان سربی یکلهن چی خوری اغیل را سبعن وعجاف تبی وس بادشاہ خوبولی دو وسبع صقبلات ووگی خزر شنو واخر یابسات او نور وچو بادشاہ خوبولی دو و سربی غواگانی دی و ٹپی غواگانی دی وش نوگی دی و وچ وگی دی ٹپی غواگانی را لگی او سربی غواگانی خوری او وچ وگی را لگی شنوگی خوری ویا ایوها الملعو نجسار شو دخپل وزیران رو وختل نجو وزیران رو وختل ویا ایوها الملعو اے وزیرانو افتونی خبر را کئی ماتا فی رؤیا یا پخوف زما کی ان کنتم کچھ رئی تاسولی رؤیا دپار دخوف تعبرون تعبیر استن کی قالو اولدوی اضغاث احلام دا گڑوٹ خوبو ندی دیوانی بادشاہ لتسلی ورکلا مالا دا خواسی خوب دی نو سربی خواگا نو ٹپی خواگا دیوانی ظلمو خداسی گڑوٹ خوبو ندی نو دای تسلی ورکول بادشاہ لرا قالو ولدی اضغاث احلام دا گڑوٹ خوبو ندی
او دا دویمه خبر خپل عذر پیش کو وما نحنو نیمونگا بتأویل الاحلام په تعبیرونو د خوبونو باندې بعالمین فوا وی دویم دار چې موږ د بادشاہ په کار پوهیږو خو پس نه پوهیږو د خوبونو په تعبیر نه پوهیږو وقال الذين ويل ايكس نجات نجات منته منهما د دې دواړو نه دم ساقي د بادشاہ کنه نو دیم دغلته موجود وو وذكر یاد شدتا بعد امه فز د زمانینا چې الته بادشاہ خوب ولید نو د خپل خوب را یاد شو چې د جیل کې لیدلې و نو د خپل خوب را یاد شو وی انا انبئکم زب خدا انا انبئکم زب خبر درکم تاسو ته بتاویلی په تعبیر د دې خوب باندې فارسلون فاسمعوا گئی ما جیل ته ولګ اوس د تعبیر راوړم نو بس د اجازه ورکړه چې ته جیل ته لاړ شه نو چې دې راغلی یوسف اے یوسف اصل کې دی یا یوسف اے یوسف خو ډیره تلوار په ور آیات میر شو یوسف اے یوسف ایها الصدیق اے رشتینیا ضرورت وکنه افتنا تا خبر را کمونتا فی سبع بقرات پبارد و غواگانو سیمانین سربو کی یأکلهن چخری دی لرا سبع و عجاف تاپی و سبع سنبلات او وگی خضر شنو و اخر یابسات او نور وچو لعلی دی د پارا ارجعو چیز واپس شما الالناس خلقو تا لعلهم یعلمون دی د پارا چی دی پوشی پا خوب باندین قالو فرمال یوسف علیہ السلام تزرعونا کروند بکوی 7 سنین وکالا دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام